سلامونه. نن به موږ د یوې ډېرې لرغونې موضوع په اړه خبرې وکړو چې زموږ سرچینې یې په یوې بیخي ځانګړې بڼه وړاندې کوي. موضوع کې لرغوني اسرائیلي کې د کوژدې دود دی. په پښتو کې موږ ورته کوژده وایو، خو دا له نننۍ کوژدې ډېر زیات توپیر لري. یعنی دا یوازې یوه ژمنه نه وه، بلکې قانوني او الزامي تړون و. یو کوژده شوې نجلۍ په ټولنې کې د واده شوې ښځې په څېر ګڼله کېله. هو، دا یو ډیر مهم ټکی دی چې باید روښانه شي. د نننه ورځې د کوژدې برعکس چې په اساني ماتېدای شي، په هغه وخت کې د کوژدې ماتول طلاق ته اړتیا درلوده. دا په حقیقت کې د واده لومړی پړاو و. لومړی پړاو؟ هو، دویمه پړاو بیا د واده اصلي مراسم و چې معمولاً به یو کال وروسته ترسره کېدل. په هغه شپه به زوم د خپلو ملګرو سره د ناوې کور ته ورتلو ترڅو هغه خپل کور ته راولي. د ناوې ملګرو به بیا څراغونه په لاسونو کې نیولي وو او د زوم هرکلي به یې کاوه. زموږ په نننیو سرچینو کې هم د لرغوني دودونه د یوې ډېرې لویې روحاني کیسې د روښنې کولو لپاره د استعارې په توګه کارول شوي. سمه ده. نو د نن ورځې زموږ ماموریت دا دی چې وپلټو چې څنګه دا ټولیز دود د یو لوی الهي کیسې لپاره د بنیاد په توګه کارول شوی. دا یو کیسه ده چې د ژمنې، ازادۍ او په پای کې د یووالي په اړه ده. راځو چې په لومړي برخه کې یله مرکزي استعارې څخه پیل کوو. په دې متنونو کې راغلی چې د دې کیسې مرکزي چهره عیسی علیه السلام د زوم او د هغه پیروان د ناوې په توګه انځورول شوی. خو مخکې له دې چې دا کوژده ترسره شي، سرچینې وایي چې انسانیت د ګناه غلام و. دا یو ډېر قوي انځور دی. دا څه معنی لري چې یو څوک دې د ګناه غلام وي؟ د دې لیدلوري میخه ګناه یوازې یوه تېروتنه نه ده، بلکې یو ځواک دی چې انسان نیسي. کله چې یو څوک د خدای توالنو څخه سرغړونه کړي، نو هغه په حقیقت کې د یوې داسې قوې تر واک لاندې راځي چې هغه یې خپل خالق څخه لرې کړي او په یو ډول پور کې اچوي. یعنی د دې ګناه لپاره باید خدای ته یو قیمت یا پور ادا شي. او هغه پور؟ سرچینې تشریح کوي چې عیسی د خپلې وینې په تویول سره دا پور ادا کو. دا د هغه لرغوني دود سره ورتوالی لري چې په هغه کې به زوم د ناوې د کورونی لپاره ولور ورکاوه ترڅو هغه خپله کوي. دا د ازادي د اخیستلو یو عمل دی. نو دا یوازې د پور ادا کول نه دی، بلکې دا د ملکیت د انتقال یو ډیر شخصي عمل دی. سرچینې وایي چې دا ژغونه نه یوازې بخښنه دی، بلکې د یو چا خپلول دی. دا لیدلوري په بشپړ ډول وي. دا داسې ده لکه یو چا چې د غلامۍ له بازاره یو څه آزادوي، نه یوازې د رحم له مخې، بلکې د دې لپاره چې هغه خپل ژوند ملګری کړي. بالکل. دا د مینې پر بنسټ یو ملکیت دی او په زړه پورې خبره ده چې سرچینې د دې مفکورې د لارو خپانه کولو لپاره یو لرغونی تمثیل کاروي. د ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او ربیکا کیسه. یو لزه د ابراهیم کیسه هغه خو د تاریخ یو بل پړاو دی. سرچینې څنګه دا دوه بلې کیسې سره تړي؟ دا خو ډیر عجیب رابطه ښکاري. اړیکې په سمبولیک اړخ کې نغښتې ده. یعنی په دې تمثیل کې هر کریکټر د یوې لوی مانوي مفکورې استازیتوب کوي. ابراهیم علیه السلام د خدای یعنی پلر استازیتوب کوي چې د خپل زوی په لاره د یوې مناسبې نوې په لټه کې دی. هو، دا هغه زوی اسحاق علیه السلام د عیسی یعنی زوم سمبول دی چې د خپلې ناوې په تمې دی. او د ابراهیم وفادار خدمتګار الیعزر چې نوم خدای زما مرستندوی دی معنی لري د روح القدس یعنی مرستندوی یا پاراکلیټو سمبول دی. هغه منځګړی دی. هو، هغه زی ترسو ناوې پیدا وکړه او زوم ته راوړی. او په پای کې ربیکا چې د اسحاق لاره ناوې په توګه غوره شوې وه، د کلیسا یا د خدای پیروانو یعنی ناوې استازیتوب کوي. د ډیره په زړه پورې ده. نو د الیعزر ماموریت په حقیقت کې د روح القدس د کار سمبول دی او په کیسې کې یو ډیر مهم شرط هم شته.
الیزر ته په کلکا امر شوی وو چې د کنعانیانو له منځه ناوې ونواړي، کوم چې په دې تمثیل کې د ګناه د غلامانو سمبول ګڼل کیږي. خو دا لومړی او اساسي شرط دی. ناوې باید له هغه چاپیریال څخه نه وي چې د ګناه تر واک لاندې دی. خو یو بل مهم شرط هم شته چې په خپله پریبیکا پورې اړه لري. هغوی باید په خپله خوشه خپل پلرني کور او خپله ټوله پښتاني مرنۍ پریښې وای. یعنی دا د هغې خپله پرېکړه وه؟ بالکل. کله چې ترې وپوښتل شو چې آیا له هغې سره ځي، هغې په ډاډه زره وویل زه به لاړه شم. دا یوازې فزیکي سفر نه و، دا د خپل پښتاني هویت پرېښودل او یو نوي هویت ته د نوتلو پرېکړه و. د پیرني کور پرېښودل یو ډیر شخصي انتخاب ښکاري، خو سرچینې دا یو فردي پرېکړه نه ګڼي، بلکې دا د یو لوی جګړې له لومړی ګام بولي. داسې ښکاري چې هر شخصي انتخاب په دې کیسې کې یو کاسمیکي اهمیت لري. دا څنګه کېدای شي؟ دا ځکه چې د دې لیدلوري له مخې د ربیکاس پلرني کور یوازې د هغې کورنۍ نه و، بلکې د یو لوی نورې سمبول و. سرچینې د کناړې زمینه چې ناوې باید ترې راجلا شي د ځمکې یا د هاړې سره برابروي، یو داسې سیمه چې د شیطان تر واک لاندې انځور شوی. او د ربیکا شخصي پرکریا په حقیقت کې د یوې مانوي جګړې په ډګر کې د اړخ بدلو اعلان وو. صحیح. په دې کیسې کې ټولو انسانان په اصل کې د کنعانیانو په سر دي، یعنی د ګناه تر واک لاندې جنکوي. خو ناوې له هغو کسانو څخه جوړه شوې چې د الیزر یعنی روح القدس غوغ اوري او د خپل پلرني کور پرېښودو پرېکړه کوي. او دلته د ناوې رول خورا فعال ده، سمه ده؟ یعنی هغه یوازې د ژغورلو کېدو په تمه نه ده. دقیقاً. د هغې رول دا دی چې له زوم سره مرسته وکړي تر څو دا زمیکا یعنی نوري فتح کړي، دا د زمیکې له ګناه څخه پاکولو او د نیکی په زمیکې بدلول دي. دا یو روحاني جګړه ده، نه فزیکی. لیکوالان په دې ټینګار کوي چې دا فتح د مینې، حقیقت او قرباني له لارې کیږي، نه د تورې له لارې. دا یو ډیر فعال رول دی. معمولاً په داسې کاسو کې ناوې او غیر فعال کرکټر وي چې شغرول کیږي، خو دلته سرچینی وایي چې هغه یو جنگیالي ده. دا د ناوې دودیزي انځر په بشپړ حول رنګاوي. هو، دا د شراکت او ګډ معمولیت مفکوره ده، او دا جګړه د تاریخ په پیل کې ریښې لري. سرچینی وایي کله چې آدم علیه السلام ته پر ځمکه واک ورکړی شوی، هغه د خدای استازی و. خو کله چې یې ګینا کړه، هغه په حقیقت خپل واک شیطان ته وپلور. نو ځمکه د یوې داسې قوې تر اغیزو لاندې راغله چې د خدای له ارادې سره په ټکر کې و او ځمکه لانتی شوه. او په دې ځای کې زوم د کیسې ډګر ته راځي. هغه د خپل پالر له حضور څخه د چاره نروي ته راځي تر څو خپله ناوي چې د ګناه غلامه دی آزاده کړي. او بیا دوی دواړه په ګډه هڅه کوي چې هغه لاسه اوتلی واک بیرته ترلاسه کړي. او ځمکه بیرته خپل اصلي حالت ته راولي. همدا دی. او په دې پته کې سرچینې شاهدانو ته یو ځانګړي او کلیدي رول ورکي. شاهدان؟ هو، دا هغه کسان دي چې د خپل عقیده او حقیقت پر خوا وفادار پاتې کیږي. د دوی قرباني د دې جګړې یو مهمه برخه ده. دوی د خپل ژوند په واسطه د خدای د حکمونو حقیقت ثابت کوي او په دې توګه د شیطان واکمنۍ ته ماتې ورکوي. د دوی وفاداری د دې پته پر اهنه وسله ده. کله چې مونږ د شاهدانو خبره کوو، دا یو ډیر دروند مفهوم دی. دا یوازې د عقیده خبره نه ده، بلکې د خپل ژوند قربانولو خبره ده. دا د وفاداری تر ټولو لوړه کچه ده چې یو څوک یې تصور کولی شي. هو، او د دې لیدارو له مخې دا قرباني بې ځایه نه ځي. دا د کاسمیکي جګړې په پایا کې مستقیم اغیز لري. مونږ د یوې لیوري کاسمیکي جګړې او د نورې د برخلیک په خبره وکړې. دا دومره لوی انځور ده چې شاید یو څوک فکر وکړي زه په دې کې چیرته یم. آیا سرچینې کوم مشخص ګام په ګوته کوي چې یو شخص له دې لوی کیسې سره توړي؟ هو، بالکل. سرچینې یو مشخص عمل بیانوي چې دا کوژده په رسمي توګه تایید کوي او یو فرد د ناوې برخه ګرځوي. بپتسما یا تعمید.
د دې پټونیلو مخې بپتسما یوازې ټودیزي خصل نه دی بلکې یو ژیو او روحاني اتحاد دی. دا د یګولوي یو ډیره پیاوړه نشان ده. دا څنګه یوګوالوي ده؟ دا د خپل پخوانی ژوند مرګ او د زوم سره د نوي ژوند ژوند کېدو سمبول دی. کله چې یو څوک په اوبو کې ډوبېږي دا د هغې د خپاراني ګنهکار ژوند د خښولو نشانه دی او کله چې له اوبو راپورته کېږي دا د زوم سره په یو نوي پاک ژوند کې د بیا راژوندي کېدو سمبول دی. دا یو تارون دی چې د زوم ونې بټاپې شوې. نو کله چې وسوک بپتسما تلسله کوي هغه په روحاني توګه لزوم سره یو روح کیږي. بالکل لکه څنګه چې زن او مرد په واده کې یو جسم کیږي. نو دا د یو ژوري شخصي جمینې په څیر دی. داسې لکه چې وسوک په رسمي توګه وایي زه د دې اتحاد د برخه یم او خپل پخوانی ژوند شاته پریزم او دا یو ډیر روښانه انتخاب په ګوته کوي. سرچینې وایي چې هغه څوک چې بپتسما تلسله کوي نور نشي کولی د دنیا ملګری شي. دا یو ډیر سخت دریځ دی. خبره د وفاداری دی. لکه څنګه چې یو کوژدې شوې نجلۍ نشي کولی له بل چا سره اړیکه ولي همداسې د دې لیدلوي له مخې یو څوک نشي کولی په وړته وخت کې دوو بادارانو ته خدمت وکړي. د بپتسما له لارې یو شخص خپل پخوانی پلرني کور چې د دنیا د ارزښتونو او د ګناه د حاکمیت سمبول دی پرېږدي او په بشپړ ډول د زوم پادشاهیت ته ننوځي. دا د ریبیکا د پریکړې عصري معادل دی. نو بپتسما په حقیقت کې د کوژدې د تعهد د لسلیک کولو په څیر دی. له دې ورسته که څه هم د واده مراسم لا پاتې دي خو فرد په قانوني او روحاني توګه د زوم سره تړلی دي. دقیقه او له دې ورسته د کوژدې دوره پیلیږي یعنی وداسې دوره چې د انتظار، چمتوالي او د زوم لپاره د وفاداری د ثابتولو دوره ده. د کیسې پای ډیر هیله بخښونکی دی. د کوژدې د اوګړې دوره چې د روحاني جګړې او چمتوالي دوره د پای ته رسیږي او زوم د واده د مراسمو لپاره بیرته راځي. سرچینې وایي چې هغه به د شپې په تیاره کې راشي چې د یوې سختې او کړکېچنې دورې سمبول دی. دا د یادوان اسرائیلي دود سره پوره سمون لري چې موږ په پیلګي یادونه وکړه. هو او د هغه د راتګ سره بنري مشخصات پیښې ملوي چې د یوې نوې دورې پیل اعلانوي. سرچینې د اومې سرناغاغ یادونه کوي. په دې وخت کې به د شاهدانو بیا راژوندي کېدل وي هماغه کسان چې په روحاني جګړې کې برخه اخیستې وي او خپل ژوند قربان کړی وو. او دې بچرته وي دی با د شیشې سمندر په غاړه وړيږي چې د بریا، پاکی او له خلاصونو څخه د خلاصوم سمبول دی. په زمکا له قضاوت وروسته د وری د واده مراسم پیل شي. د دوی لای بریا د لمانځلو په څیر خیالي او د واده جامې دا تل په ودونو کې وماها برخوي. سرچینې وایي چې ناو باید پاک او زلانده کتان وګوندي. دا څه شی سمبول دی. دا جامې په خپله ناو لخه د کوژې د په موده کې چمته کیږي. متنونه پډاکا وایي چې دا پاک کتان د مقدسانو د نیکو اعمالو سمبول دی. نو دا یو غیر فعال انتظار نه دی. ناو باید د دې روز لپاره په فعاله توګه چمته وي. د هغې د ژوند ډکړنو، انتخابونو، قربانیو او د مینې ډک کارونه د هغې د واده شامه جوړي. یمه ډکه دا یو ډیره مهمه خبره ده. آیا دا په دې معنی ده چې د واده ملمستیا ته نوتل یوازې د کوژدې په تړون یعنی بپتسما پورې اړه نه لري؟ آیا دا ممکنه ده چې یو کوژده شوې ناوې د واده لپاره چمتو نه وي او مناسبې جامې ونه لري؟ دا یو ډیره زیرو پوښتنه ده او سرچینه ورته اشاره کوي. کوژده د اړیکې پیل دی خو د کوژدې دوره د وفاداری د ازمایښت دوره ده. د واده جامې د دې وفاداری به بهرنۍ نشه ده. دا پټاګه کوي چې د کوژدې په ټوله مدت کې د ناوې مسؤلیت څومره مهم دی. هغه باید نه یوازې انتظار وباسي بلکې باید کار وکړي، پاکه پاتې شي او د زوم د رات کپاره ځان سنگار کړي. دا جامې لوسمانه نه راپریوزي بلکې د ژوند په اوږدو کې د نیکو اعمالو په تارونو وبدل کیږي. نو مونږ له یو لرغونې سویستونیزي دود څخه پیل وکړو او د خلاصون، جنګرې او وروسته اتحاد یوې لوی کاسمیکي کیسې ته ورسېدو.
مرکزی مفخوکه لغنا څخه د خلاصون او د یو پادشاه د ناوې کېدو سفر دی چې له مسولیاتونه او شمنونه څخه ډک دی. دا یوازې د نجات کې نه ده بلکې د یووالي او ګډ پادشاهي کې ده. په پای کې مخه د هغه څه بیا رغونه ده چې د آدم ایسرا له لاسه تللی وو. ناوې یوازې ژغورل شوې نه ده بلکې هغه د نوې اسمان او نوې زمي کې میراث ترلاسه کوي او د زوم ترڅنګ په ګډه واکمني کوي او په دې توګه د انسانیت لپاره اصلي هدف چې په زمي د خدای د اراده پلي کول دي پوره کیږي. دا د شراکت نهایی بونه ده. ورسته له ټولو خبرو یو فکر ما سره پاتې شو. موږ ټول د ژغورل شي په اړه فکر کوو چې دا د کیسې پایټه کې ده، خو کې دالي د ولوري ومنو نو ژغورنه یوازې پیل دی. دا دی وی کوژدې پیل دی چې د واړې تر رزې پورې یو مخصوص ماموریت لري. سرچینی ډېر اصطلاحات لکه ناوې، عضوي، شهید، شاهد، لومړی میوه او پاچا کهان یو د بل سره برابر غني. دا په ډاګه کوي چې ناوې आवाज د نجات یو غیر فعال رس لیکون کی نه دی بلکې په الهي پلان کې یو فعال غړونوال دی. دا نظریه چې ژغون د ژغورنې ورستا یو هدفمند ماموریت دی نه یوازې انتظار، دا په حقیقت هر څه بدلوي. دا به سمانه ولري چې یو څوک نه یوازې د ژغول شوي کس په توګه بلکې د یو وی کوژد شوي کس په توګه جیون وکړي چې د واړې تر مراسمو مخکې معمولیت